الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، دی حدیث مبارک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې چا زمون سره دوکه وکړه دا زمون په طریقه نه دی، زمون دین او د اسلام نه دی. نو محترمو، دوکا، ملاوت، دا ټول څه چې کوم نه غلط دي، ناروا دي، خراب دي. د دین ځان ساتل فکر دي. لکه نن سبا موږ معاشره کې ګورو خلک به اوسیس خرڅي، څومره ملاوتو، څومره دوکا، څومره فریب، سړی حیران شي. حلال څیز په ځان باندې حرام کی. یو سړی په خپل حلال روپو باندې څیز واخلي او باغی کې ودا ملاوتونه کوي، خراب څیز، دوه نمبر څیز، بیکار څیز ملاوي، په خلک به خرڅي په ځان باندې حرام کی. ملاوت عزتمن نه ډېر لوی ګناه ده، عظیمه ګناه ده. د دې متعلق تاسو ته یو مختصر واقع ذکر کوم. عبدالحمید بن محمود رحمت الله تعالی علیه فرمایي: وإزاد عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ سرناسم پدې کې سخلک رااله، او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې مون سملګری حج روانو، چې کله ذات الصفا زیته ورسېدو زمون یو ملګری زمون وفات شو. مون د هغه د غسل او د کفن انتظام او دا غي نفس یې منکر اغه قبر او کنستو، دا غي په قبر جکم به اغه د ماران له کړو خطو. موږ قبر په خپل ځبانه پرې خو دو چې کله بل ځای تلالو په بل ځای کې مل قبر کنستو، اغه د ماران له کو خطو. نو په دغه لیا سره مون تا ترالو دلته حاضر شو، تم متسبه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې دا د دې انسان پزړه کې کینه رادا کیمی وجدا چې د هغه د وجنا دته په هر ځای کې په قبر کې ماران په قسمت کې رسي او راخیږي. او امام بهقی رحم الله دا نقل کړی دي چې هغه ورته فرمایل عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ چې زیدا د دې عمل هغه سزا ده او د عمل هغه بدله ده. او په خدای قسم که تاسو د دې لپاره ټول زمکم وکړئ نو ټول زمکه ودغه رنګ چې کوم نه غره ماران نو ټکر راخیږي. ولار چې کوم نه بری دوه قبرونو کې بس په قبر کې دفن کی، نو اخر کوم دغه رنګ لاړه او په قبر کې دا دفن کو. بیا د دې بل راغلو دي کوروالو دا غند کوشو کو چې دې عمل سو ستاره خاون نا کوروال ورته لا چې دی با دا کاروبار وکاو او د خوراک د اسونه به خرڅوله، او په دې کې به ځکه یعنی لګ لزان جدا کول او سې په چا خرڅو، لګ به لزان پر خلو جدا کو به دي، او پاغي کې به ملاوت کو، دوکه به کول په خلک به غنور کنه پورا کو به خلکو به خرڅو. هم دا وجدا د محترم دا ملاوت هغه سزا ورته به دا ملاو شو چې هر ځای کې ول قبر کې نشته کېږي، په قبر کې ماران ناخیږي. د محترم کوم په معاشره کې دا ملاوتونه کو، دا دوکې کو، او یو انسان باندې خپل خراب سیس خرڅو خرڅ وکړو او وختي تور باندې موږ د فائدې ملاو شي، خو همیشه د فار نقصان سره مخامخ شو. زما خپل کاروباري او تجارتي رونو ته خصوصي درخواست دی، کاغه څوک وخه خرڅي، که یو سړی ټماټر خرڅي، که یو انسان پوډ خرڅي، که څوک
تور چې خرڅي څوک مثال خرڅي چې څومره مختلف سيزونه دي نو پای کې محترم ملاوت کول پای کې دوه نمبر سیز ملاو حل په خلکو باندې بیا په هغه صحیح قیمت خرڅول د 1 نمبر سیز په قیمت باندې او خلک دا دوکې نه خبرول نو محترم ډېر عظیم ګناه ده او دا هغه سزا ده چې کوم تاسو ته دی واقع کې ذکر شول نو الله رب عزت موږ د دوکونه د ملاوتونو د دین او ساتي واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين